خو چې مشر ورور ظالم شي بې انصافه شي نو کشران ورونه به د مشر ورور څه احترام وکړي. مشرانو ورونو ته پکار دی چې خپلو کشرانو ورونو سره د شفقت معامله کوي، رحم د ورباندې کوي، د خپلو بچو په نظر ورته ګوري، ظلم زیاتی به ورسره نه کړي، بې انصافي به ورسره نه کړي، میراث باندې به هیټه نه اچوي چې ټول میراث ورنه ضبط کړي، پیسې ورنه ضبط کړي. بعضې مشران ورونه داسې شته چې خپلو کشرانو ورونو سره ظلم زیاتی کوي، هغوی ته خپل حق نه ورکوي، نه په ځمکه کې پوره حق ورکوي، نه په میراث کې ورکوي، نه په مال دولت کې ورته ورکوي، نه په کور کې ورته حق ورکوي، په هر شي باندې خېټه اچولي. خپلو کشرانو ورونو ته سره د ورونو په نظر نه ګوري. د مشر ورور په کشرانو ورونو باندې ډېر حق وي، خو چې مشر ورور ظالم شي بې انصافه شي نو کشران ورونه به د مشر ورور څه احترام وکړي. خو ځانه ظالم جوړ کړی وي نو مشرانو ورونو ته پکار دی چې کشرانو ورونو باندې د شفقت لاس کېږدوي، د خپلو بچو په نظر ورته وګوري، خپل حق ته ورته ویر کړي. او کشرانو ورونو ته پکار دی چې بیا د مشر ورور احترام کوي، قدر کوي، د پلار په نظر ورته ګوري، ځکه مشر ورور په منزله د پلار وي.